کتونکو دغه تنکي ماشوم د دې ځای نه دا جومات دی او د دې جومات مخې ته دې ځای کې و او دې ځای نه اوچت شوی دی 4 کالو ماشوم مین روډ چا اوچت که دا کور دی دویمه ورځ ده او لا پته نه لګي پولیس هم راغلي دې وخت کې تپوس پوښتنه هم کوي زه به د هغه مور سره به خبره ترې کوو دغه کس کلاسپور دی یقینا دغه ماشوم تصویر چې څوک ګوري او زړه یې د غوښې وي نو هغه جاړي خو تر اوسه څه ډیمانډ هم نه دی شوی جانچ پړتال پکار دی پولیس له پکار دی چې هلته کې سرچ اپریشن وکړي چې د کلي کس ورسره نه وي مجال شته خو داسې کار وشي دا کلیوال دي ټول خفه دي ټول خفه دي او خفه به ولې نه چې دا ماشوم دا وینئ تاسو دې وخت کې دغه پولیس والا رونه را رسېدلي خپل جانچ پړتال او تپوس پوښتنه کوي د دغه رور نه دا راته ووایه چې ته چېرته وې ستاسو نوم دی زما عبیدالله نوم دی جي زما زوی اویس نوم یې دی 4 کالو ماما مونځ کوو چې راووتم قاري صاحب تنها مې راټولوله روڼ مې کور راووتم بیا هلک کور نشته کلیوال ټول لیدلی چې دې ځای کې و دغه مونځ ټایم کې دې هلک غیب شوی او هېڅ پته نه لګي بله شپه روغ شوی ماښام ټایم کې تر اوسه پورې څه معلومات دویمه ورځ ده جي او هېڅ څه پته نه لګي 4 کاله جي دې ماشوم نه کشر د لاشي زویه اویس نوم یې دی اویس خپل خپلوان ټول یې وکتل خپل خپلوان هم وکتل جي اوبه مو کتې دا پټي هم ټول وکتل اوبه مو لټ په لټ کړې دا ولې دا پټي ټول تر اوسه پورې څه معلومات ونه شو په ګنو کې نشته جي په ډاګه نشته اخر کم خوا لاړ ماشوم دې ځای نه څنګه غیب شو اخر دا کلي دی که نه نور ماشومان ورسره دغه نور ماشومانو سره چې هم ګاونډ و هغې یېرېږي هغې نه وایي چې پولیس والا یې تپوس کوي ویره جي نشته مونږ سره نه و دلته کې ووایي بس بیا مونږ نه یې لیدې غټ کسان دي جي الماس نوم یې دی هغه هم وایي دا باسط هلک دی دې هم وایي چې دلته و او 10 منټه کې هلک غیب شو کم خوا لاړ مونځ ټایم کې ماښام مونځ ټایم و جي کوم اړخ باندې لاړ خیر مونږ حیران یو چې په کوم اړخ لاړ ګرانو کتونکو دا ویډیو د سره شیر کې چې دې ته دغه وشي زو به د کور طرف ته د کور دی هغه مور سره هم خبره ترې کړو چا کړې وي چا بوتلې وي چې هغوی سره احساس پیدا شي او نور د دې کلي د خلکو هم دا ذمواري جوړېږي چې وګرځي ولې سبا ستا په بچي هم راځي دا کله هم وایه چې څه کرې خبرې به او ماشوم دومره ښکلی ماشوم ډېر یې خفه کړو زو دې کور طرف ته مونږ سره اوسه کتونکو دغه کور کې غم دی مړی نشته او جړا ده دغه خورکۍ سره به خبره ترې کوو د دې خورکۍ 3 بچي دي او دغه د زړه ټوټه چې په دې باندې ده شپه ورځ دا څنګه تېر شو خورې خاوند دې هم په ځای و جومات ته تللی و جومات تاسو نه بس دغه یو نیم منټ فاصله کې دی غرمې نه پس ما چې غرمې مونځ کوو نو دې کور کې و ما سره ناست و د هغې نه پس چې ما مونځ وکړو نو ما دې بیا ونه لیده بس بار ته وتې ما خو وی چې بار لوبې کوي بار به ګرځي را ګرځي خو بیا پلار نه و کور کې دریم کور کې څوک دغه وخت کې نه و دې بار ما وایي چې به دې بار دې زه بار لوبې کوي را به شي خو د هغې نه پس بیا مونږ ونه لیده ما ته ماښام کې پته ولګېده چې دې به بار لوبې کوي را به شي چې د غرمې نه ولې بیا ماښام کې درته پته ولګېده غرمې مونځ چې مې وکړو نو هغه ټیم کې کور کې دا نیا یې وایي دا چې هغه ساعت لکه مازدیګر مونږ نه مخکې کو مازدیګر مونږ نه پس ما پیډر کې ورته چای واچولی چای وڅښله بس د ما را غېږ نه کوش ولاړه بار ووته خو لکه هغه مونځ ټیم کې ما ویم ولیده ما سره ناست و خوا کې نو پلار خو ورسره و جومات کې که نه چا سره پلار یې خو جومات کې و که نه او پلار دې جومات کې و که نه دې خو بار و که نه خو دا د ماښام ټیم کې غیب شوی دی که نه بس اوس الله پیږي چې کوم ټیم کې غیب شوی دی بس نه ماښام کې لیدلی شوی دی تا چې کله ماښام مونځ تا کوو نو تا بار لیدلی دی یا ماښام مونځ چې ما کوو کشر ورور مې خشاک راولېږه دې پټي ته ما یې ورشه خشاک راوړه 15 منټ پاتې وه ځان ته چې ما ورته لاړ شه هغه د پټي نه راوشړه
کرکټ هلکان کرکټ کې دي مخامخ ګراونډ کې کرکټ یې کوه هغې نه یې راوشړه خشاک یې راوړه بیا دې ماښام لمونځ کې دي هغې وایي چې زه چې لمونځ لړم ما نه جمع شوې وه او جمع سره چې زه راووتم ما قاري صاحب تنخوا راټولوله دې کې مې همدا کشر ورور ووت چې یاره اویس خو کور نشته دغسې دې وړو مې ورته سوال جواب وکړو چې اویس وګوره دا یو کور دی دا مشر زوی دی جي او دې کور دی او بل نشته به د هغې نه پس موږ چې به تکل شروع کړو دا خو سړک دی که نه دې سړک نه چې ماشوم وځي نو لکه دلته په مین روډ باندې به تاسو اوسېږئ نه یو جي هسې خبر دا چې یو مین کور نه ایسارېږي کرکټ له ایوځي دې مار اوځي بار دواړه یو ځای وځي او په دغه ورځ دا یو مې نیا سره تللی او دا یو کور پاتې شوی تا خپل خپلوان ټول وکتل دلته کلي ګاونډ کې ټول یې وکتل ټول وګرځېدل ډېرې سختې تېرې شوې خدای دې په کافر هم داسې تېرې نه کړي خدای دې پیدا کړي ته څه وایې ورور نو مونږ به څه وایو دا زما سانډو دی دا خورزه ده بس ماشوم دی روک شوی دی زمونږ د ولس نه د عامو خلکو نه د هر چا نه دا خواستم دی ورته چې مونږ ته دی دا ماشوم حواله کړی شي چې په هره طریقې پولیس دی پکې مونږ سره भरपूर तावन وکړي ادارې دي نور ادارې دي سپیشل برانچ دی چې هغې پکې مونږ سره چې دی انویسټیګیشن کې وکړي لکه دا خو داسې خبره نه ده ستن نه ده چې روک شوی دی خطره ده یو ماشوم دی الواد دی یو انسان یې لاړ شي زه مونږ دا ولې وکتې ټولو دی خلکو مونږ خپله بېخبر نه چې دی نو راغلي یو چې کت کارونه هم پرېښي دی دلته یو نو د ټولو خلکو ته همدا ادارونه چا سره جنګ جګړه خپلو خپلوانو هېڅ هم نشته که نه هېڅ هم چې دغه و نو هم براته پته نه هم چا سره چیړ میړ راغلی نه هم چا سره جنګ منګ کړی نه دی وړو کړی خو بس غیبي ناڅاپي راغو بس خدای دې رحم وکړي چې الله دې بس پیدا کړي روغ جوړ وي ګرانو کتونکو یو ډېر لوی تندر یو ډېر لوی غم په دې کور باندې راغلی دی او د خپل رب نه هم دغه سوال دی چې خدایه ته دغه ماشوم روغ رمټ د خپلې مور له او د خپل پلار له راولې جړی یم چې د ماشوم ته ګورو نو خورې د الله نه به غواړو الله به خیر کړي ښه امین صحیح ده زو به بار خبرې ترې به کوو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو دغه دویم ورځ چې څنګه د کور خلکه په لړزان دي نو داسې د کلي خلک هم په لړزان دي تاسو کم ځای نه وکتل تاسو د دې کلي یې څه نوم دی زما نعیم الله نوم دی نعیم الله او موږ پرون دا وله مو اوچه کړه د خولې نه خوا تلي بوجۍ موجۍ مو غورځوي وله مو اوچه کړه په وله کې تر د هغه خولې پورې تلي یو او ماشوم نه وي چې پیدا جاښې هم د ټولې دي هر څه هم کړي دي خو چې دا اوس هغه پولیس هم هغه منان دي په تیرو روګرځي په لښتو کې په ګنو کې په هر څه کې وګرځي او پته نه لګي دا څنګه دا چا کړي خدای دې د کور نه غړي روان کړي څنګه دي له اړه دردول داسې خدای د خپل لو درد دی چې پته ورته ولګي ټول کلي دردېږي ټول کلي دردېږي نو خدای دغه څو درد دی لکه څنګه چې موږ درد دی زما واسع الله نامه ده زه د عبید د تره زوی یم دا ماشوم ماسپښین لمانځه نه موږ رالو دلته له موږ د کلي ته انجیو والا راغلي وو کویان یې تشولو دې دغه غوسه کې راغی ما هغه طرفه راوشړو بیا موږ لاړو ګیم له جمعې ورځ وه لکه موږ خو چوټي وه نو د ګیم نه چې واپس رالو نو ماښام ماجیګر ترمنځ وو زموږ سره ملګري مو دا زما ملګری باسط ده زموږ کلیوالۍ الماس نامې ده هغه وایي چې د ماښام اذانونه کېدل دې زموږ دی ځای سره و د سره یې رارنج لاس کې و اما دا ملګري مو وایي او د هغې نه پس بیا موږ ښکته لاړو د قني خانې ته یو ملګری یم پکې ناست و ما پسې د تره زوی رنګ وکړو چې دقسې اویس ماشوم غیب شوی دی او د هغې نه پس 12 نیمې یوې بجې پورې موږ د کلي کې د شپې ټول کلي را سره وګرځېدو ولیم چک کړل لښتیم چک کړل پټیم چک کړل کورونه هم چک کړل او پرون ټوله ورځ کې پته نه لګي نو دا 15 منټه کې ماشوم څنګه غیب شو ځمکې وخوړو که اسمان وخوړو اخر انصاف دی او ماشوم دی که نه مل جمدی پته نه لګي پولیس والا وایي چې پلان کې داسې کار دی او دا داسې کار دی خو لکه موږ له څه خپل غواړي ګرانو کتونکو یو خو پولیس سره رډار نه دی لګېدلی دې کې به تعاون چې کم دی نو د کلي خلک خوم کوي په چا باندې شک راځي دلته کې داسې چور ډکیت داسې بدکار بدعمله پرون نابل پرون چې کم دی هم په ترناو کې یو واقعه شوې ده یو ماشوم سره بلدکاري شوې ده اف آی آر یې چې کم دی نو پرون کټ شوی دی خو د هغې ملزم گرفتار شوی دی دا ماشوم د دې ټولو ماشوم دی خو کم خلک چې دا کار کوي نو د هغوی زړونه د کاڼې وي الله دې نه کړي چې داسې څه ناوړی حرکت شوي وي او د خپل رب نه هم دغه سوال دی چې خدایه دا ماشوم راته روغ رمټ ژوندې د مور پلار ته میلو کې داسې لکه چې خپل بچې هم روک وي داسې پرې خفه یو
ماشوم تصویر چې کله ما شیر کړی و نن 2 ورځې مخکې جمعې پر ورځ ما ته دې ځای چارو لیږه نو ما په وټساپ ګروپونو کې په خپلو پیجونو شیر کړی دی او نن دغه ځای ته هم رالو صدر جان محمد چې کوم دی جاني هم را سره په رابطه کې دی دغه استاد جي دی را سره نو ټول خفه دي استاد یې څه به وایي په دې السلام علیکم جی اره جی خبرداره زمانه خو بس بیخي خبرې نه کېږي بس اما زړه جاړي بس نشم کولی د دې خلکو د جړاګانو ته وګورئ په هغه مور به څه تېرېږي او دغه پلار د خوارۍ نه وتلي 4 کالو ته رسېدلو بس چا کړي وي یا چا ساتلي وي یا چا دغه کړي وي د خدای دپاره د الله د قهر نه ویرېږئ سبا هم په کوره سم راځي دا مه وایئ غورې د قیامت نه پس به خلک په آخرت کې به نه په دې دنیا باندې اوس هر څه حساب کتاب روان دی نو الله دې پیدا کړي مننه علب خان شیرپو سره د کیمرامین یاسر خان تاسو نه اخلي اجازه دا سره شیر کې ملګرو چې خلکو ته ورسي